زمونږ شیخ استاد محترم حضرت مفتی ظهرالعلی خان صاحب رحمت الله علیه سره یو منکر حدیث په بحث شو. دا حدیث منکرو او په یو حدیث باندې اعتراض وکړو. هغه ویل چې تاسو یو حدیث ذکر کوئ، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي څوک چې د فساد په دور کې زما په سنت او عملو کې مضبوطیا سره په منګولې ولګي، نو په دغه دور کې په سنت باندې عمل کولو په وجه فله اجر 100 شهید، دغه سړي د پاره د 100 شهیدانو د اجر برابر اجر دی. نو دې منکر حدیثو اعتراض کو چې دا وګوره معمولی غونته عمل دی او به د 100 شهیدانو اجر مفتو کې ملاويږي، حالانکه د شهید مقام څومره اوچت دی، څومره قربانیاں کوي، خپل وینت وی د اعلی کلمت الله د بار خپل جان مال اولاد اوقات هر چیز خرج کوي، د ځان نم په سی ورتیر وی او دل دجی په یو وړو کې عمل باندې د 100 شهیدانو اجر معلومیږي. دا نعوذ بالله من ذلک چې دا د ځان نه جوړ کړی شوی دی. د دې وجنوي د حدیث نه ز انکار کوم او زین منم. مفتی ظهرالعلی خان صاحب رحمت الله علیه ډیر دا بصیرت خاوندو، هغه وته فرمایل چې ښا ستا بدغه 100 عدد باندې اعتراض دی، ته دا وې چې لکه د یو سنت باندې عمل کولو په وجه د 100 شهیدانو اجر ولې ملاويږي، دا زیاتې دي نعوذ بالله. دا وی هغه وته فرمایل نو کو دا عدد 200 شي بیا به ومنه وی نجی بیا خو بالکل نه منم، 100 نه منم، 200 بس ومنم. ها او دا سړی دا سوچ او منکر حدیث او ځان ته به اهل قران ویلو چې زه صرف قران منم. مفتی ظهرالعلی خان صاحب رحمت الله علیه وته فرمایل ليله القدر خير من 1000 شهر. الله رب العزت په سوره قدر کې فرمایي چې د قدر شپه ليله القدر په رمضان کې په اخري تاک شپو کې چې کوم راځي ليله القدر خير من 1000 شهر، دا د زرو میاشتو نه افضل شپه ده. یو شپه د زرو میاشتو نه. نو دې متعلق تاسو خیال لې التبوی د یو عمل په وجه د 100 شهیدانو اجر، دلته د یو شپې په بدل کې په مقابله کې د زرو میاشتو مقابله شوی ده. نو هغه سره بیا جواب نو او واقعي سره جواب نشتا. دی د یو سوال جواب بتاله در نکی خو چې کله دوی د یو اهل حق علماء دیوبند یو روحانی بچی ته دی مخه تکینی کنه، تاسو به ان شاء الله دغه هغه اصلي چهره ووینئ چې دغه باندې کم رنگونه بدلیږي را بدلی. د دې مثال د سمندر د زک پشان دی، شور او کیوبو زګونه خډیر جوړ شي، لک سات پس هغه زک ختم شي، چغی سوری ډیری وی او چې کله اهل حق علماء ته مخ تکینی کنه نو دی کې دومره جرأت نشته چې دا غي د یو سوال جواب وکړي. د دې مثال د عقل په بنیاد د تداسه در کومه چې یو سړی د سحر نه د ماخامه پورې مزدوري وکي 2000 روپے وګټي، بل سړی با دا سوي چې د سحر نه ماخام پورې مزدوري وکي اب لزر وګټي. یو کس په دې سوي چا با دروازه صرف 1 غنټه ډیوټي کوي اب لکونه غټي. یو سړی بدسي چې صرف یو 15 منټه د پاره په یو منټ کې به دسخط چاته وکي هغه بلکونه وګټي. دا دلته دا فرق یو سړی په لګ وخت کې ډیره غټي، یو سړی په ډیر وخت کې لګي وګټي. وای د دې په مهارت کې فرق دی کنه. دا څوک چې بده یو دسخط سره لګونه غټي ته ډیر مهنت کوشش کړي دی، ته ډیر قربانیاں کړي دي، ابل د په نسبت قربانی کومه ده. اوس د حدیث مقصد وره نبی علیہ السلام فرمای زما د فساد د امت په حالت کې چې څوک په سنت او عملو کې سمانا هر طرف ته جی بدامنی وی د سنت او جنازه وته وی څوک هم په سنت عمل نه کوي، نافرمانی وی، گناهونه وی
او څوک په سنت باندې عمل نه کوي څوک چې په سنت باندې عمل کوي هغه پس استهزاء کیږي خنداګانی کیږي تان تشنیف کیږي اعتراضات پی کیږي دومره هر طرف ته بيدینی ده چې په سنت باندې عمل کول ګران دي څوک چې په یو سنت عمل کوي خلک په پس خنداګانی کوي چې دته وګوره ځان نه راته مولا جوړ کړي دي شیخ سادی صاحب ځان نه جوړ کړي دي خنداګانی و پس کوي او سنت دا سری چې خلکو پرې غوستي دي نو داسې فسادی دوران کې یو مسلمان په یو داسې سنت باندې عمل کوي چې خلکو پرې غوستي دي او دا په عمل کوي نو په داسې سنت باندې عمل کول سره د 100 شهیدانو د اجر برابر ثواب دی دا نه وي چې یو سنت ته مثلا عام دی هر څوک پاغه باندې عمل کوي مسواک ته هر څوک په عمل کوي او تا مسواکو کو له 100 شهیدانو اجر نه 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 داسې سنت چې خلکو متروک کړي دي پرې غوسته دي بالکل کینا کو سو کې کوي پاغه پس خنداګانی کیږي په داسې حالت کې دا سړی په دغه سنت او کلک ولار دی عمل په کوي نو د داسې سنت والو د پاره چې کم په عمل کوي د 100 شهیدانو اجر دی وایي ولهذا په حدیث چې څوک اعتراض کوي دا د جهالت اولنې نه خدا په قرآن کریم منتبعی د حدیث حجتیت بیانوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم قرآن معلم حکمت رسول هم دی ويعلمهم الكتاب والحکمه نبی علیہ السلام امت ته تعلیم د قرآن هم ورکي تعلیم د حدیث هم ورکي نو د نبی علیہ السلام تعلیم د قرآن منی او د تعلیم د حدیث نه منی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعضی کتاب منی په بعضو ایمان نه لري لہذا دورنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جا دورنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جا سراسر موم یا تو سنگ ہو جا بھئی دا دو رنگونا پریک دا منم دا نمنم دا دین متین ہر مسئلہ بمانی کو نمانی تو گمراہ کی گی